الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. زبا ول حضرت مفتی صاحب دا کم کلام چې د کړو داغه توضیحات کوم بیا به په حوالو باندې شروع واچوم. زموږ حضرت مناظر صاحب وی چې دیوبندیت ته نوځي نو بریلیت پاتې کیږي. نو زه د دې باندې نه پیغام چې دا دیوبندیت خو صرف په پاکستان کې دی، صرف په افغانستان کې دی، صرف په بنگلاديش کې دی. ما ته د څوک په ترکو کې دیوبندیت خو ما ته د ازبکستان کې د دیوبندیت خو ما ته د قزاقستان کې به دیوبندیت خو ما ته د تاجکستان کې دیوبندیت خو ما ته په چچنیا کې دیوبندیت خو هر هغه کسان چې هغه اهل حق دي، ماتوریدیان دي، اشاعره دي، کله دیوبندیانو نه تعلیم کړی دی الله دې کامیاب کی زموږ سره په مسلک کې دي. همونګه دانه یو چې دیوبندیت اوځي نو بس بالکل دا شی باطل شونه. ترکو کې دیوبند نشته خو حق شته، په ازبکستان کې دیوبند نشته خو حق شته، په چچنیا کې دیوبند نشته خو حق شته، په بیروت کې، په الجزایر کې او په موریتانیا کې دیوبند نشته حق شته. دیوبند په هندستان کې د حق علامه ده، دیوبند په پاکستان کې د حق علامه ده، دیوبند په بنگلاديش کې د حق علامه ده، دیوبند په افغانستان کې د حق علامه ده. پاکستان، افغانستان، هندوستان دا ټول علاقه چې زموږ د دیوبند د علماء د لاندې دا د حق علامه دي. دا خبره بالکل غلطه ده چې دیوبند تنوځي نو بیا بریلیت پاتې کیږي. د دې نه مراد دا د پترکو کې دیوبند نشته نو دا ټول بریلیان دي. دا خبره صحیح نه دراغلي. دویمه خبره مفتی صاحب دا وکړه چې سنوسیه دا په معنا د شهوت سره اغستري. زبتا تاسو هغه د اولیاء التشهی سره اغستري، شهوت یې نه دی ویلي، ښا تشهی ویل دا فرق دی په مابین. تاسو ګورئ چې شهوت ته شهوت پنی ګورئ اسی دا الله پر ډیر خراب کو تدل بدل کړي بده وکړه. خیر دا زمون په دیارو کې ډیر ها زه خیر دی الله دې خیر کړي. زه او شو کینه خیر ما سره د قرآن شریف ته کې ونه دی غلط کړی چې کافر شو کینه خبره مې دا کوله. او زرته د تشهی مثال در کوم مولوی شه. تشهی دا اسماعیل شهید دی. تاسو د رشیدی فتاوا رشیدی کې د دې حواله ورکوي. شهوت او تاسو په اصطلاح شهوت، زمونږ په اصطلاح باندې تشهی دا د رجالو د قوت مناسب راغلی ده. حمات سطعات ته ویل کېږي د شاه ولی الله کتابونه دي په تصرفاتو د اولیاء الله باندې. خو چونکې زما په دې ځکه چې کله خبره جوړېده نو تا دماغه د تصرف او حواله رد کړي نو زه خیر دغه نه کوم. خو دلته استاد ته د تشهی بیان کوي، شاه اسماعیل د تشهی بیان کوي. ښا دا زما استاد تشهی نه ده، دا د قطب المدار او د قطب التکوین او د قطب الارشاد تشهی ده. ګوره بلکې سچ تو یہ ہے کہ انہی میں بعض ایسی ہستیاں بھی ہے جن کا شمار ان بلند و بالا قوتوں میں کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے حق تعالیٰ کی اجمالی فیض میں تشخص اور بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے. یعنی حوادث کائنات کی علوی اسباب ہو یا سفلی وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. دا کلچ دا سڑی تشہی شروع کیا دا سڑی دونہ لوی مرتبے تو رسی. دا کم کس چی دا ولی اللہ دے دا دونہ لوی مرتبے تو رسی. یعنی درجہ بدل ایک دوسرے قسم کی مبوجہ کی خبر قبلاتے ہیں. تعان کی شک کی محبت سے حضیرت القدس لبریز و معمور ہو جاتا ہے اور پھسل کر اس کا اثر بنی آدم کی برگزید افراد کے نفوس تک پہنچ جاتا ہے اور ان سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کا درجہ ان سے بروتر ہوتا ہے. پھر یہی بات پھیلتی پھیلتی بلاخر اس حد تک پہنچ کر رہ جاتی ہے کہ قرۂ از کی معمورہ میں اس شخص کو عام قبول حسن مقام حاصل ہو جاتا ہے اور اس بات سے بھی آگے بڑھتی ہے. اور دین ہم دا خبر کل کله روان شي نو د دین چې کله دا خبره روان شي نو بیا چرته لاړ شي وې دا داسې انداز سره روان شي. تجلیات مجرده کا د تجلیات مجرده دا خبره چې کله ورشي یعنی حوادث کائنات کی علوی اسباب ہو یا سفلی وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اس تک متاثر جو ہے کہ روزمرہ کی حوادث و واقعات کی ظہور میں جن اسباب کو دخل ہوتا ہے انہی اسباب میں اس شخص کا میلان اور طلب بھی حاصل ہو جاتا ہے. د لوی قطب المداران خواہش داشي چې دا وی نفس خواہش متحقق شي نو د خواہش تو جن الله تعالی کله نا کله دا اشرف دی باندې شروع دا بل خبره راکړه وی دا شرک ته
مفتی صاحب تا چې کومه د شرک خبره کړې ده په دې دوه حوالو کې یو حواله دي د معجزې ور کړې ده زما ستا خبره په معجزې کې نه دراغلي زما ستا خبره په کرامت کې نه راغلي ده تو ګور ستا د خبره په معجزې کې ده اگر چې عرفان معلم العرفان د شرک خبره کړې ده خو ګو هغه سره لفظ د ذاتی فعل ویلي چې چا دا عقیده وی چې کرامت یا معجزه ذاتی فعل دی لفظ د ذاتی فعل دا د چا راغلي د ذاتی فعل په معنا د خلق سره راځي او کله چې په معنا د خلق سره راځي دا چې تب په یا فتوا لګي یا بنه لګي په کرامت او په معجزې کې چې ته قدرت یا دا کوم اثر د فعل دا په معنا د خلق سره غیر الله ته ثابت کو نو دا بیا کفر راځي را دي خوښه 120 کې روان شمه خدا د ما په لاس کې مله عربي کتابونه راکوي د اردوګي نه لړ چودلې ته ما ته اردو کې ها د ما په لاس کې وګوره څه شي دی دا فوده راغلی بدر الانوار د نزال سوي وهل تكون الكرامة باختيار الولي كرامة كلنا كلا باختيار الولي سري أقول قصة جريج وقصة عمر يفيدان ذلك دارا كوا قصة عمر وقصة جريج يفيدان ذلك دا فائدة دي وركي لما بلاس کې څه شي دي اتا چې کوم ویلې وا یاد دي شي نفريدي وا یاد دي شي اتا یو ځل په میسج کې خبره ویلې ورو او لما په خیالک بروشید استاد پیزلوسید استاد ته ویلې و دا تا مجتهد وي اخو دې خو فقال حزب دا عظیم الشان عقاید دي د مالکیانو ديتا مباحث العقلية المباحث العقلية في معاني القدة البرهانية ديتا عقائد برهانية فقال حزب يجوز بقول الكرامة على حسب اختيار الولي جايد كرامات لا عند اختيار الولينا دا شريعات ساته يقددا تدا كده دي طرف كتابنا اليواقيت والجواهر ده عبد الوهاب الشاراني المصري القاهري المكي كتاب سوي اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر محسن سے اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر فبيان دا عقائد دا أكابر کے سوي يواقيت والجواهر مولي صاحب استاذ خبر خا صفحة نمبر 288 سوي الموجزة تقع عند قصد النبي وتحديه أما الكرامة فقد تقع من غير قصد الولي وقال بعضهم يجوز أن تقع الكرامة أيضا بقصد الولي وبغير قصد الولي فقصد دا ولي سرا بغير دا قصد دا ولي سرا إلك دا سشيري دا شرح الكبير دا بودري عليك بودا خو پیجنې کنا عظیم ترين ما تريدي چې الحمدلله نن سبا په ديار العرب کې عظیم الشان خدمت ماتريديت او د حنفيت کې د ماتريديت کوي شافعي وقد تحصل الكرامه له باختياره ودعائه جلد نمبر 3 دا د تحاوی شرح راغلی دا طلبه لها وقد لا تحصل یا لا تحصل کله حاصلېږي او کله نه حاصلېږي ما د توي چې اولیاء روح است قدرت دیلا تیر جستا باز گردان زیرا بیا میں حضرت تانوی رحم اللہ رواغش کلید مصنوی دا کلید مصنوی کی سوئی ضرور یہ جاننا چاہیے کہ اولیاء اللہ کی 2 قسمیں ہیں ایک وہ جن کے متعلق خدمت ارشاد اصلاح قلوب تربیت ہے اس کو اہل ارشاد کہا جاتا ہے دوم وہ اور جن کے متعلق خدمت معاش الاخر ہی حضرت انبیاء علیہ السلام کی ان کا طرز نبوت ہوتا ہے 2 نمبر کم دی یہ حضرات اہل تکوین کہلاتا ہے جن کو ہماری عورت میں آخر خدمت کہتے ہیں ان میں سے جو اعلی اور اقوى اور دوسرے پر حاکم ہوتا ہے ان کو قطب التکوین و مدار کی ہے اس کی مثال میں سے حضرات ملائکہ کی ہوتی ہے جن کو مدبرات امر فرمایا گیا ہے حضرت حضر علیہ السلام اسی شان کے ہے پس مولانا نے جو اس مقام پر تصرفات مذکور فرمائے ہیں یہ اہل تکوین کا حل بیان کرتے ہیں ان کے مقام و منصب کے لیے ایسے تصرفات عجیبہ کا ہونا لازم ہے دا کلید مصنوی دی دا حضرت تانوی رحم اللہ مشہور کتاب دے بیا لکا حضرت تانوی رحم اللہ دی کم دی دا د اهل تکوین خبره کې نه تصرف کې خبرې نه کوه دا په دم کې وبا کرامت وبس دا د تصرف حوالی مرو داري شریعت طریقت حضرت مولا شاه مسیح الله خان سے د حضرت تنویر رحم الله پاک کابرین او خلفاء کې راغلي انتباه جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 کرامت کے لیے نوسولی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے قصد اس لیے کرامت کی 3 قسم ہوئی ہے دا کرامت 3 قسم دی ایک ہے کہ علم بھی ہو قصد بھی ہو دوسری کہ علم ہو قصد نہ ہو تیسرے کو نہ علم ہو اور نہ قصد ہو دا ما پلاس کی الكواكب الظاهرة دا علامة شاذلي رحم الله وصفحة نمبر 117 والصحيح عند أصحابنا المتكلمين أنها تقع بطلبه واختياره
چې دا واقع کیږي په طلب او په اختیار سره اردو ورته نه وایم ان شاء الله کټاس کتابونه ورته نه ما اردو دی نه وایم اردوګي ورته نه وایم زما په لاس کې ذکریا الانصاری ذكريا الأنصاري المصري الشافعي القاهري عظيم تري دا ابن حجر نه پس چې چا دا حدیث او خدمت کړی دی او دا شرح سنم راغلی تحفة الباري في شرح البخاري عظيم تري المحدث راغلی دا قاهري د ابن حجر نه پس سوی دا ورګه دا یو حواله به مالک چپ لا يا مال خير دا یو حواله ذکریا الانصاری فحاشیه جمع جوامع کې جلد نمبر 4 صفحه نمبر الكرامات 238 سوي جائزة واقعة ولو باختيارهم وتقال صحيح أن الكرامات تقع للأولياء باختيارهم وطلبهم وصلى الله عليه سيد دسو پورې ټیم به صحیح وي دسو پورې ان شاء الله دسو پورې صحیح دی ان شاء الله اصل کې زمونږ هم دلایل دي جذبه مرواله دسو پورې صحیح دی ورسې و به کوشش صحیح ده تاسو ولک بهر وځي خیر دی لک صحیح ده ٹھیک شو جی صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم پیر صاحب تقریبا چې شپږ ترانونو والا پاغي کی تر اوسه پوری پیر صاحب خپل داوا پیش نکړه چې ما ورته ویل پاغي باندې قرآنی دلایل پیش کړي او د علماء دیوبند نه تایید پیش کړي چې علماء دیوبند یو عبارت دغه سویر تایید د پاره چې الله اختیار ورکړي ولیتا چې کله غوړي دغه کرامت ظاهر ول شي دغه سیواله تر اوسه پوری پیش نکړه پیر صاحب بیا پیر صاحب هغه راغی کوم چې په موږ باندې غیر مقلدین اعتراض شي حنفیت خو په دې ملک دی او په دې ملک دغه نه بعد نشته پیر صاحب اصل کې مونږ مطلقاً ماتوریدیت نه انکار نه کوو مونږ هغه ماتوریدیت چې زمونږ په دې وخت کې راغله دی په دې هندوستان پاکستان افغانستان کې هغه کې دیوبندیت د فصل په حیثیت لري چې دیوبندیت ته اخوا کې داغه نه اخوا به بریلیت پاتې کیږي په دې دور کې دویم نمبر داغه نه پس مفتی پیر صاحب ویلا وې د شهوت داغه تفصیل کوان کې شهوت نه روسته د تمنا بل لفظ موجود دی د شهوت نه روسته تفصیل په دواړو کې موجود دی شهوت نه روسته او شهوت او تمنی نو تمنا خو هغه څه کې د شي انسان په اختیار کې د شهوت په دغه تعویلونه مو کې تمنا یې ستاره دغه تعویل لیکي ټیپ مزه کوي پیر خپل نمبر کې وای کړه تاسو مو وایو ما مو ادراک چې ټیپ مې نه حساب ښه ټیپ به مې حساب والمراد بالاختيار والاراده ها هنا شهوته وتمنيه دلته مراد داغه نه شهوت داغه او تمنا داغه ده نو تګره شهوت تاسو سمرم تعویلونه وکي تمنا ور سره موجود ده داغه تعویل نه کیږي دویم نمبر پیر صاحب داغه نه پس راغی و د شاه اسماعیل شهید نه پېښ کوم هغه خپل اخر کې وضاحت وکړو چې یعنی په تشریح په دې کې دومره زیات شي چې الله تعالی د دې طلب باندې کار کوي او په کې حدیث هم موجود دی کله یو ببر سره په الله تعالی باندې دومره ګران وی چې قسم لو اقسم الله لا ابرو الله تعالی هغه نه نسکي رغي مطلب حدیث پر واضح کړل پیر صاحب داغه نه پس پیر صاحب وای تا د معجزې حواله پېښ له شرک پاږي کې پیر صاحب دینه پس وګوره کرامات نه دي کاجه د کرامات الفاظ پکې دي د بلم پېښ کوم جی په دې کې هم د دویم کې نبی کا معجزه هو یا ولی کې کرامت هو د کرامت او معجزه دواړه غي ته شرک لیکلي دي او غي ته شرک چلی کې دریم نمبر د دینه پس پیر صاحب تاسو راغی نه پس به ویلا تیسره جوړج دغه ته بیر ما ویل چې تیسره جوړج حدیث کې تصریح موجود هغه مونږ ورکه تمونځ کو به دعا وکړه نو دا دعا رسېږي خبرې دلیل لار د دې اختیار چې په قدرت کې وې دعاګانې سره پاره کولې خو ظاهر کړي بیا هغه استغفر رد کوي وم نمبر پیر سے وای قد تحصل کله کله اصلي کې ستاسو دعوت ته بعضي په اختیار کې بعضي په اختیار کې نه دي ته چې کوم عبارت وي کله په اختیار کې وي کله په اختیار کې نه هغه جدا خبره ده ستاسو دعوت بعضي په اختیار کې بعضي په اختیار کې دا ماته وخت پر ما ستاسو بس جګړه ده دا غینه پس بری عام خلک هم پوي اتم نمبر بیا وي به طلبي او اختیاري هغه پیش کوي هغه نه پس به طلبي او اختیار به طلبي او طلب او دعا په خپل راغله غتارت کوي کنه زما خبره ثابتې بیا پیر سے وای د اردو کتابونو د تنوع عربي پیش کوم موږ له سفیان هم همیشه درته دا اردو علماء دیوبند حیثیت د کمول لپاره د الفاظ مونږ ته شوی وي 200 کاله مخکې د عربی کتابونو پېښ کو مونږ وایو د دیوبندیت او علماء نه دیوبند ته ماتوریدیت حنفیت راغله دا منظر انداز کوي قسم دې په ماتوریدیت او حنفیت علماء دیوبند
دا تر قیامت پورې یو مور راوړې په باغې باندې پوي دي دا غینه پس پیر صاحب زرا زم خپل حوالو ته دا ما تفسیری کمالین د دارالعلوم دیوبند استاد پیش کړو د موي په معجزه او کرامت کې د نبی او د ولی اختیار نه په سری الفاظو کې لیږي ګول مول عبارت نه پیش کوم دا مولانا رسال صاحب په مولانا منیر احمد منور صاحب تقریبا مولانا رسال د علماء دیوبند ترجمان په کې پی کې باندې یو لوی محقق عالم مولانا رسال صاحب تبلیغی جماعت باندې دا مولانا رسال صاحب د صوابي والا په دې باندې د پنځپیرانو د اعتراضاتو جوابات ورکړي په 123 के लिए वो देव और करामत में बंद का कोई इख्तियार नहीं होता तो मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर से तकरीजन पे भी दासा शेख हसन जान शहीद रहे मौला दे असरुल मुआइज पदे पे सब नंबर 63 के लिए वो मौजिज़ा किसको कहते हैं ये भी एक सवाल है जिसमें आपको आप ही की ज़बान में समझाते हो मौजिज़ा अगर सिस्तवाई चाहे तो खुदे कारवी द कार तर्जुमा फेल और फाल बानी इंशाल्लाह उस खबर है को खुदे च द खुदे कारवी द फाल पर वो कार सर की और द मखलूक द वसना बहरवी द मखलूक बकी इख्तियार नहीं रहा बकी कुदरत नहीं शेख संजान शेर द हक और बातिल की पहचान द उलमा लुई साहिब जरा मौजूदीन पर द टोल उलमा दुगन तकराजी करामात उन्वान खैमे बेवे लेकिन खल्क आदात में इख्तियार अल्लाह ताला का होता है और ज़हूर मखलूक के हाथ पर होता है द दे पसादिर वालों की बंदे इख्तियार नहीं सिर्फ दगा पलास बानी पदीम द हिजाबी से तकरीर द काइज अहले सुन्नत वल जमात मुफसल पसफा नंबर 423 बांधी दे रखे देम उगद होता इबारत है और ये किराम की जाहिर करने में अल्लाह ताला के मुहताज है जिस तरह अंबिया अलैहिम सलाम मौजूदात की जाहिर करने में जनाब बारी ताला के मुहताज है दे वही चाहे सौ गाड़ी पखला नशी जाहिर वाले दा जमा सर इस्लाम या कायद डॉक्टर अब्दुल वाहिद शर उलमा देवबंद तरफ ना मुफ्ती साहब टोलो बातिल के खिलाफ किताबों लिखे लिए पदे बांधे उलमा देवबंद तकारीज दी डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब जामे मदनी लाहौर वाला सफाबासी बंदे याद रहे कि मौजूद और करामत अल्लाह का फेल होता है जो किसी नबी या वली के हाथ पर जाए किया जब अल्लाह चाहते इनको जाहिर फरमाते नबी या वली को कुदरत हासिल नहीं होता वो अज खुद जब चाहे मौजूद करामत करके दिखाने दा जमा सर फिर से बल किताब दे मुंतखबी कैद मौलाना तानवी साहब रे मौलाना पखपला दे तर्जुमा करेगा बेरगीन पस सफर नंबर 37 बांधी लिखे दे पस अगर वो अमर खारिक आदत न हो या असबाबी तबीयत जलिया खबी से हो तो वो करामत नहीं है बेवे सर करामत इतलाक बागी बांधी ने की दा तालीमुल इस्लाम द मुफ्ती के बाद दौलत मुंतखबी कैद दे सफर नंबर मुफ्ती के बैतुल्लाह साहब रे मौलाना की सवाल मुझसे कहते किसी कहते करामत मुझे दुआओं को एक सवाल कायम है जवाब अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से कभी ऐसे खिलाफ बातें जाहिर कराए थे अल्लाह ताला और न जाहिर दाद अल्लाह ताला पहले दागा बेहतरी माशुमान ने जिकन किताब निकल गई कि इमदा निकल से मखबूल माशुमान होते वो खायू पक्का मशामान को बेकार बदर के उला से दा शेख सलीमुल्लाह खान से पखबल शरद मिशकात के नफाहत और तनकीक इमदा की करामत दो वली पे इख्तियार के रही दर से मुफ्ती से दामा पखबल लगबानी 60 पूरे हवाले पे इसलिए और दादा कायद बल किताब दे उनसे तो मुफ्ती जनाब साहब दादा दगवर इबादुल उलूम वाले दे अकायद अहले सुन्नत पर मनी किताब लिखी सब 123 मौजिज़ा रिसालत की तरह माज़ातिय खुदावंदे इंसानी कसब से इसका कोई ताल्लुक नहीं वरना अगर मौजिज़ा कसबी होता तो उंगली के इशारे के चली आखिरी तफसील जिससे पता चला कि मौजिज़ा नबी के इख्तियार में नहीं और ये भी मालूम हुआ कि मौजिज़ा खुदाई पहले और उधर तपत्र फिर से कराम दर मुफ्ती ज़ुल आबिदीन से कायद अहले सुन्नत वल जमात तकरीज़ात पर बांधे तमाम कबीर देवबंदी फिर से दौगुरा पदेबन मुफ्ती महमूद हसन मौलाना ज़हीदुर रशीद टूल और कबीर तकरीज़ात की बाकी बांधी फिर सबसे दुआ में खबर तरह देना पस बदल पेश को मंगल तरीके ले बदे की दबंद खुद खर की आदत की यो खो अदी उमूर दी पागी की द अल्लाह द तरफ न कुदरत खालिक हुई द बंदर तरफ न कुदरत कासिब के सब बंद के खर की आदत की पदी की कुदरत खालिक द अल्लाह कुदरत कासिब की बंद नहीं न की कुदरत खालिक हुई द फेल अल्लाह ताला पदी बंदर हवाली गणी द शेख सरबखान सफदर से लिखी इसमें इनके कसब और इख्तियार का कतन कोई दखल नहीं होता द दुएमा हवाला इजहारुल ऐब दर शेख सफदर से उलमा देवबंद तकारीज दी इहकाकुल हक की शेख रहमतुल्लाह से लिखे वही पदी के न खल्क सौ न कसब पदी के द नबी दोली न खल्क सौ तेम मई सब द्वारू की लिखी पूरे दे जी दा असारु तंजील द अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद से दे वही दे मोय दर कसब द पारे वाले पेश कर जी दे मोय ज कसब औ खलक द्वारा पे की देवी दा जमान सर पीर साहब दम पतावा खत बिना नबूवत दा दे मोय मौजिज़ा व करामत दोनों तेरे खुदावंदी है दे वही मौजिज़े का ज़हूर नबी पर होते करामत का मज़हर वाले होते दोनों गैर इख्तियारी कसब व इक्तिसाब और तालीम व ताल्लुक़ इसमें कोई दखल नहीं होता कसब न दिखाई दा मुफ्ती से जमान सरा दा कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ दा गैर मुक़ल्लिदीन दे इतराज़ात व जवाबात की काबिरीन देवबंद हिंदुस्तान पाकिस्तान दो उलमा की कतुली दे मोई मगर वली की इख्तियार व कसब का इसमें कुछ दखल नहीं होता पदे द कसब नबी
او پیر صاحب دا زما سره مخ کی حواله ده دیم دغه سجاد ایجابی سے مقدمه ولا کتاب چې تاسو به مفصله کوي په دغه کې انساني کسب سے इसका کوئی تعلق نہیں ہے دا پیر صاحب دا زما سره عمدۃ المرید چې کوم تاسو مخ کې پیش کو دی وی کون المعجزه ليست من مكتسبات العباد وما يتعلق به قدر دی وی د دې سره د بندر کسب هیڅ تعلق نشته د بندګانو د کسب دا زما سره پیر صاحب دا ټیم مې سره کسب نه دی الکتاب ځان له به وګورئ الکفایه فی الهدایه ټیم زما مې سره دی وی په صفحه نمبر 200 فالحاصل انما هو ناقض العادة فعل الله لا صنع للعبد فيه فدې کې د بندا کسب لري ولو اراد العبد تحصيله وكسبه واختاره لا يتهيأ له ذلك دی وی د دغه کې سره کسب او اختیار نشته دا زمان سره بل حواله ده پیر سے رفعت القرب والاتصال باسباب التصرف الى اخره په صفحه نمبر 58 حموي سے لیکي والفعل الذي لا يدخل تحت كسب العبد واختياره بل هو حاصل بفعل الله زه خبر کوم به رغینه رسته بیان کې واخلې دا ټیم مې صاحب خبرنټو دیم وی والفعل الذي ده فعل الله تعالی لا يدخل تحت كسب العبد چې دا داخل نه وي لاندې کسب د بندره او د اختیار دغه دا حنفي ماتورید بل هو حاصل بفعل الله تعالی والولي مظهر له محل دا ولی دې لپاره صرف مظهر دی په د باندې الله تعالی ظاهري نور پدې کې د بنده کسب لري اختیار نه وي دا زما سره د مقدمات المراشد الى علم العقائد دې زماني سره د صداقت زماني سره دې په سبب 262 ان تكون فعلا لله تعالی من غیر کسب للعباد د بندګانو کسب لري پدې کې اختیار نشته دا ما مفتی سے پدې باندې دوله سوالې پېښلې زما مطالبه ده چې صرف یو